الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، د قربانۍ د څاروي د ذبح طریقه، بلکې عامه ذبح طریقه هم دا ده چې څاروی په ګس طرف باندې واچولی شي، قبلې طرف ته سر وله لږ اوچت کړي شي او په داسې آله باندې هغه ذبح کړي شي چې هغه ته تکلیف نی، بس زر ذبح کړي شي. ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله پاک په هر شي باندې احسان لیکلی دی، نو چې کله تاسو ذبح کوئ نو ښایسته طریقې سره ذبح وکړئ او چاړه ښه تیره کړئ او خپلې مذبوحې ته راحت ورکړئ، آرام ورکړئ. نو بیا به تکبیر ووایي ما انحر الدمه، هر هغه آله چې په هغې باندې وینه روانه شي، نو چاړه وي، چاقو وي، په دې باندې وینه روانه شي او د الله نوم پې یاد شي، بس په کل حدیث کې راځي هغه خوره. په مری په دې هډوکي سره، هډوکي نه بره د مری باندې دې باندې چاړه کېښودی شي او د 60 هډوکو پورې دا ورسېږي. هغه هډوکي کټ کول نشته، دلته کې رګونه دي او دغه رګونه کټ کړي شي، د سا رګونه دي، بس دغه کافي دي. د 60 هډوکو ته چې چاړه ورسي بس دا کافي ده. او یو د نحر دی د اوښانو، نو د هغې طریقه دا ده چې په 3 خپو باندې به ودرولی شي. صوافه قرآن کې چې صورت حج کې راځي، یو خپه به یې وتړلی شي سینې پورې، په 3 خپو باندې به ولاړي او بیا د مری د 60 نه لاندې، د مری نه لاندې یو چقوتې غونتي د هغه په سینې نه بره دغه ځای کې ورته چاړه ووهلی شي تیزۍ سره، بس دا د هغې د نحر طریقه ده. دې سره یکدم د هغه د بدن نه ټوله وینه راماته شي او زر تر زره دې وغورځېږي. نو دا طریقه د نحر او